د جمعې دا ورځ دا د مسلمانانو د پاره د اختر ورځ ده. په یو حدیث کې راځي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه يهوديانو دا پوښتنه وکړه چې په تاسو په پیغمبر باندې یو آیت نازل شوی دی، کچره دا آیت زمونږ په پیغمبر باندې نازل شوی نو دغه ورځ به مونږ د خپل اختر ورځ ګرځولې وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړ وی دغه کوم یو آیت ته؟ نو هغه ویل هغه آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا یو آیت مبارک ته کچره دا زمون په پیغمبر نازل شوی نو موږ هغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد او فرمایا چې ګورا دغه آیت کچره تاسو په پیغمبر باندې نازل شوی نو د نازلېدلو نه مخکې به تاسو هغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې، او دا آیت په دې ورځ باندې نازل شوی دی چې هغه د دوو اخترونو ورځ وه. وی هغه څنګه؟ وی یو د عرفې ورځ وه په میدان عرفات کې دا آیت په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او دغه د عرفې ورځ هم د اختر ورځ ده، او دویمه د جمعې ورځ ده، او دغه د جمعې ورځ هم زمونږ د پاره د اختر ورځ ده. نو ګورئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا ورځ د جمعې دا ورځ دې ته د اختر ورځ ویل. دې کې بعضې عبادات داسې دي چې هغه په نورو ورځو کې نشته دی، لکه د اختر د جمعې دا 2 رکعاته مونځ دا مونږ کو دا په ټوله هفته کې نشته دی. الله سبحانه وتعالی دې ته شان ورکړی دی، یو عزت ورته ورکړی دی چې په دې ورځ باندې دا مونځ مونږ ادا کوو. او بیا یوازې صرف د مونځ پورې خاص نه، بلکې الله سبحانه وتعالی دې ورځې له نور فضیلتونه هم ورکړي دي. تاسو اندازه ولګوئ، یو زمانه داسې وه چې کله به د جمعې ورځ وه نو ټول خلک به هغه ذهني طور باندې د جمعې د ورځې ته د اختر په شکل باندې تیار شو، کپړې به واچولې نه وي، عطر به ولګول، او په جمع باندې به چې کوم دی نو مسجد ته رالل. اوس د افسوس خبره دا ده د جمعې ورځې خو خلکو کې هغه جذبه نه وي، هغه شوق نه وي، هغه ولوله نه وي. یو عامې ورځې به شان چې کوم دی نو زموږ مسلمانان وروڼه د جمعې دا ورځ ګڼي، حالانکې داسې نه ده. دې ته یو لوی فضیلت حاصل دی، یو لوی شرافت ورته حاصل دی. امام غزالی رحمه الله احیاء علوم الدین کې لیکلي دي چې په سلفو کې با په مشرانو کې با د جمعې د ورځ داسې قدر او احترام چې کله به سحر شو نو هغوی به د جمعې د مونځ انتظار شروع کړ. بعضې خلک به سحر وختي جومات ته راله، د جمعې د مونځه پورې به هغوی په جومات کې دغه ورځ تېره کړله. بعضې خلک به هغوی به نوې کپړې واچولې، عطر به یې ولګول، جومات ته به رالی، هلته کې به هغوی نوافل شروع کړه، عبادات به شروع کړه، د جمعې مونځ به وشو، د هغې نه بعد به چې کوم دی نو خلک ټول په جمع باندې ووتل، او داسې به ښکارېده چې چېرته نن د اختر ورځ ده. یو دور داسې هم و چې په هغې کې د جمعې د ورځې ته یو لوی حیثیت زموږ مسلمانانو ورکړی و. اوس د افسوس خبره دا ده چې زموږ مسلمانان وروڼه د جمعې په ورځ باندې جومات ته په هغه ټیم کې راشي چې کله مونځ ودرېږي، او چې کله مونځ وشي نو فوراً هغه بیا چې کوم دی نو سنت هم نه کوي، الا ماشاءالله که څوک کور ته لاړ شي او په کور کې سنت کوي نو هغه خو جدا خبره ده. خو اکثر خلک داسې چې هغه مونځ وشي او سیده چې کوم دی نو یو خپله بله پردی او بهر ته سیده چې کوم دی نو وځي، څوک په یو ځای کې ولاړي، څوک په بل ځای کې ولاړي. نورونو د جمعې د دې ورځې یو لوی حیثیت دی، او دا ورځ د دې مسلمانانو دپاره الله سبحانه وتعالی په خپله منتخب کړې ده. یهودیانو هغه د الله سبحانه وتعالی په در کې دا سوال وکړ چې الله زمونږ دپاره د عبادت یو خاص ورځ منتخب کا،
نو الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې زه در منتخب کم که تاسو په خپل منتخب کوئ. يهوديان ورته وی مونږ په خپل منتخب کوو کوم ورځ؟ نو هغه ورته وی مونږ د هفتې ورځ منتخب کوو. يهوديان د هفتې ورځ د ځان لپاره معززه او د عبادت خاصه ورځ منتخب کړه. هیڅ خو عبادت په ټول ورځ باندې کیږي، خو خاص د عبادت لپاره ورځ، خاص د دې هفتې سردار ورځ هغه د ځان لپاره د هفتې ورځ منتخب، د خالی ورځ. عیسایانو هم دغه سی پوښتنه وکړه او د ځان لپاره ورځ منتخب کړه په دې ورځو کې. زمونږ د اتوار د ورځ خوښه ده، مونږ د اتوار په ورځ باندې خپل عبادت کوو، خاص ورځ به د عبادت زمونږ. الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو لپاره په خپل دا ورځ منتخب کړ چې تاسو د لپاره زه ورځ منتخب کوم د خاص عبادت، هغه د جمعې ورځ د تاسو د جمعې په ورځ باندې خاص عبادت کوو. نو دا ورځ داسې ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی په خپل منتخب کړې ده. او وی فرمایل الله سبحانه وتعالی کچری دی يهوديانو او دی عیسایانو په خپل د ځان لپاره وخت نه منتخب کړي، نو ما به د دې لپاره هم د جمعې دا ورځ منتخب کړي. د يهوديانو نه تاسو شو می تاسو د ځان لپاره د هفتې دا ورځ ولې منتخب کړه؟ نو هغه ورته وی ودان ځکه منتخب کړه په هغه ورځ کې په هغه ټیم کې چې کوم دینو د ورځو د انتخاب نو چې کله دنیا جوړېده په هغه ورځ کې دا ورځ خو نه وي چې نور نو ورځ څنګه وي، چې سپوږمۍ نو ورځ څنګه وي، چې شپه نه وه نو ورځ څنګه وي. خو د الله په علم کې دا خبره وه چې کله دنیا جوړېده نو الله سبحانه وتعالی د دې دا نظریه و د عیسایانو چې کله دنیا جوړېده نو د اتوار د ورځې نه الله سبحانه وتعالی شروع واچوله د دنیا په جوړولو، او د جمعې په ورځ باندې دنیا جوړول چې کوم دی نو په دې کې دنه چې سدي دا ختم کړو پوره شو. نعوذ بالله د خالی ورځ چې کوم ده نو هغه د الله د آرام ورځ وه، په هغې باندې الله تعالی آرام وکړ. دا په کې داسې خالي پاتې شو. دا اوس د کفر عقیده ده چې الله پاک خو څه ستړی کېږي نه، نعوذ بالله چې هغه آرام کوي. خو بهرحال د هغوی دا نظریه وه چې د اتوار په ورځ باندې کار شروع شو په دنیا جوړولو، د جمعې په ورځ باندې ختم شو، دا ورځ پکې خالی پاتې وه. نو دا د الله د آرام ورځ و، نعوذ بالله. نو مونږ چې کوم دی نو دا د ځان لپاره د عبادت ورځ منتخب کړو. او د مسلمانانو نه چې کله تاسو وشو چې تاسو دا ورځ الله سبحانه وتعالی ولې د جمعې دا ورځ منتخب کړه، دا ښکلې ورځ، دا داسې برکتي ورځ ده چې ځکه الله سبحانه وتعالی د دې انتخاب وکړ چې آدم علیه السلام الله د جمعې په ورځ باندې پیدا کړی. زمونږ د ټولو نیکه د هغه د پیدایش دپاره چې کومې ورځې انتخاب الله سبحانه وتعالی وکړ نو هغه د څه ورځ وه؟ هغه د جمعې ورځ وه. په جمعې په ورځ باندې الله سبحانه وتعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ. بلکې په بعضو روایاتو کې راځي چې حضرت آدم علیه السلام کومه خاوره د وجود دا خاوره دا چې کله راجمع کېده نو دا هم د جمعې په ورځ د مختلفو ځایونو نه راجمع شوه. بیا چې کله آدم علیه السلام جوړ شو او روح پکې الله سبحانه وتعالی ورچاو نو هغه هم د جمعې په ورځ باندې پکې الله سبحانه وتعالی روح ورواچو. بیا چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله سبحانه وتعالی جنت ته ننباسه نو هغه هم د جمعې په ورځ الله سبحانه وتعالی جنت ته ننباسه. بیا به هلته کې وخت تېرېده. بیا چې کله الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام په حق کې دا فیصله وکړه چې دا د جنت نه زه وباسم او دنیا ته رالېږم، نو چې په کومه ورځ باندې آدم علیه السلام بهر ته راوته د جنت نه نو هغه هم د جمعې ورځ وه. اوس به تاسو وایئ چېرې د جنت نه راوتی دی د جمعې په ورځ راوتی دی نو دا خو ښه ورځ نه شوه. ذهن ته سوال راځي که نه؟ که نه راځي سوال ته؟ ذهن ته دا سوال راځي چې ګوره د جنت نه آدم علیه السلام راووته د جمعې په ورځ راووته نو دا خو ښه کار ونه شو په دغه ورځ باندې، نو ښه کار شوی دی. وجه یې دا ده چې که چېرې آدم علیه السلام د جنت نه نه وی راوتی نو ما او تا به په دنیا کې وی، ځمکې ته نه وی راغلی نو ما او تا به وی په دنیا کې، زمونږ او ستاسو وجود به په دنیا کې نه و. یو دویمه دا چې د الله سبحانه وتعالی یو لویه ذمواري چې
چې په پوره دنیا کې الله سبحانه وتعالى خپل نائب او خلیفہ جوړاو. خلیفۃ الله فی الارض، خلیفۃ الله فی الارض. حضرت آدم علیه السلام هغه په دنیا باندې الله سبحانه وتعالى خپل نائب او خلیفہ جوړ، ولې منصب ولا ورک بده ځکه د جنت نه راويست. نو دا دې معززه ورځ ده، دا دې معززه د دې شپه ده چې الله سبحانه وتعالى دې ته لوی برکتونه ورکړي. په روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو انسان هغه د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې وفات شي، دی مړ شي، نو د دې شپې او د دې ورځې داسې لوی برکت چې الله سبحانه وتعالى د دې برکت ته وجه نه د دې انسان عذاب لري کوي. چې دا انسان ګناهګاری او د جمعې په ورځ باندې دی مړ شي، نو الله سبحانه وتعالى د دې سکی عذاب تللی. بعض روایتو کې دا راځي، تفسیر محدثین کوي چې ګوره د دقیق شپې عذاب تی الله سبحانه وتعالى لري چې کله په دې انسان باندې په قبر کې دغه شپه راځي، نو الله سبحانه وتعالى ته دغه شپې عذاب لري. بعض داوي چې کله د وفات شي او د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې وفات شي، نو د قبر چې څومره عذاب دی الله سبحانه وتعالى هغه د انسان نه لري. اوس قبر ډېر لوی ځای دی او ډېر د یاري ځای دی، ډېر د ګرانۍ ځای دی او دومره د ګرانۍ ځای دی چې کله یو انسان په محشر کې چرته کې عذاب ورته میلاویږي، نو نور خلق ورسره یوازې بدته نه میلاویږي، پلان کې ته هم میلاویږي، پلان کې ته هم میلاویږي، پلان کې ته هم میلاویږي، نو ډېر خلق به ورسره. که په جهنم کې عذاب میلاویږي، نو پلان کې ته هم میلاویږي، پلان کې ته هم میلاویږي، نو خلق به په عذاب کې د سړي سره خو چې په قبر کې عذاب میلاویږي، نو په قبر کې به دا انسان یک یوازي، په قبر کې به دا انسان یک یوازي. د دې وجه نه زمونږ مشران چې څومره تیر شوي دي، هغوی به وایي د قبر د دې عذاب نه ډېره پناه غوښته. د قبر تذکره چې به راتله، نو هغوی به ډېر جړل. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څومره اوچته مرتبه ده د دې صحابي، دومره لوړه مرتبه لري چې په حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په غزوه تبوک کې د لوی سامان راوړ او خپل کور د هغې سامان چې کوم دی نو پیش کړ، ډېر اوښانې ورکړه، ډېره اسلحه یې ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې عثمانه نن ورځ تا ته الله سبحانه وتعالى معافي وکړه، د دین بعد چې په دنیا کې ته څه کې تا ته اجازت ده، تا ته الله سبحانه وتعالى په هغې عذاب نه درکړه. لویه خبره ورته کړې ده او دومره اوچته مرتبه لري حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د خپل یوې لور نکاح وکړله. چې کله وفات شوله، نو د بلې لور نکاح یې ورسره وکړله، دومره یې خوښ دی. چې کله هغه دویمه هم وفات شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه که چېرته زما درېیمه لور وې، نو ما به عثمان رضی الله تعالی عنه ورکړی. دومره مینه ده، دومره نږدې تعلق دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. په یو موقع باندې په جبل احد باندې د احد په غر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا درې وانه او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دي. ناګهانه د احد دا غر پر پیدو شو، پړقېدو شو، زلزله پرې رااله. په روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل همسا ولا راخلاص کړه، او په بل روایت کې راځي رسول الله مبارک ولا خپل پوند راخلاص کړه دی غر له. چې ودرېږه تا ته پته نشته چې نن پتا باندې یو نبی ولاړ دی، یو درمندي صدیق ولاړ دی او دوه درمندي شهیدان ولاړ دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صدیق، او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ
او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا شهیدانو. یعنی رسول الله مبارک ورته په دنیا کې مخکې زیری ورکړ چې تاسو ژوندي او تاسو شهیدان یې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا په مسجد نبوي کې ولاړو، ابو لؤلؤ مجوسی راغی، دسی چاره ور سره و چې دوانه طرف ته تیرو، دوانه طرفونه تیرو، هغه ول په خېټه کې ورخه کړه، دا هغه درد او تکلیف د وجه نه څو ورځې بعد هغه وفات شو او شهید شو. او عثمان رضی الله تعالی عنہ پکور کې دغه ظالمانو چې کوم دینو راګیر ک د قران تلاوت کاو او په هغه باندې چې کوم دینو په چلو باندې وو عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید. دومره اوچته مرتبه لري، دومره لوړه مرتبه لري. بلکې په روایت کې راځي عثمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه ذکر کوي چې ما زړه کې داو چې رسول الله مبارک وا تعالی شم او خاص ملاقات سره وکم کینه مو سره. رسول الله مبارک د مسجد نبوي نه ووته، زه بس هم راووتم. رسول الله مبارک زمانه مخ کې تلو، صحابه کرامو به رسول الله مبارک بوی پیژاند چې په کومه لار به رسول الله مبارک لال نو په هغه لار باندې به خوشبو وا. صحابه کرام به په حق لار لال رسول الله مبارک به ولید چې پلان کې زیاته تلل. رسول الله مبارک نږدې او باغ واغې ته ورننه وته. دا صحابي وایي زه پس را روانو ما ومید چې رسول الله مبارک یو باغ ته نه وته او ال د کیو کوو دا غي کوي په غاړه باندې کېناسته او د خپل پنسي را اوچتې کړې او کوي ته خپل چې کوم دین ورخته کړې کېناس په کوي په غاړه. ما دا غنیمت وګڼله چې اوس رسول الله مبارک یوازې دی، راشه نن د رسول الله مبارک چوکیداری کومه. زه په ګیټ باندې ودرېدم، لږ وخت نو تېر شوی چې یو کس راغی او د دې کویانو به مخکې داسې و چې باغ به و، په باغ کې بدن نه کوی او د هغې نه به ګیر چاپېره چاردیوالي تاو و، په هغې به یو ګیټ لګېدلی و. د عرب اوس هم چې کوم دی نو دا سیسټم دی که څوک تلي نو هلته کې په هر یو باغ کې ګیټ باقاعده لګېدلی، خلک دننه ورننوځي، هغه خپل کارونه خپل سیر او تفریح هم په باغونو کې. رسول الله مبارک ناست دی، زه په ګیټ باندې ولاړ یم، چا دروازه وټکوله. نو ما ورته وویل چې ته په خپل حالت باندې برقرار اوسېږه، ته لږ ودرېږه، ور تېز مه ټکوه، زه د رسول الله مبارک نه تپوس کوم. رسول الله مبارک نه مې تپوس وکړه چې جي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ګیټ باندې ولاړ دی، را پرېږدم یې؟ رسول الله مبارک وایي چې اجازت ته ورته را پرېږدی. او یوازې اجازت نه بلکې هغه ته د جنت زیری هم ورکړه چې ته جنتي. ما ورته ګیټ کولاو کو، سلام مې ورته وکړو او د جنت زیری مې ورکړ. رسول الله مبارک ورته ما وایي چې اجازت درته کوي راشه. هغه راغی، بیا زه ولاړم، بیا چا ګیټ وټکاو. ما ته تپوس وکړه چې لږ انتظار وکړه، څوک یې؟ ما ته وویل چې عمر فاروق یم. زه راغلم د رسول الله مبارک نه مې تپوس وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې اجازت ته ورته، سلام ورته هم وایا، اجازت ورله هم ورکا او د جنت زیره ورله هم ورکا. زرال ما ګیټ کولاو کو، عمر فاروق تعالی ته سلام وکړو، اجازت مې ول ورک او د جنت زیره مې ورله هم ورک. اگر هغه د رسول الله مبارک سره خواته کېناست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته کېناست، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته کېناست او ټول خپې دا کوي ته چې کوم دین ورخته کړی داسې یو د کوي په غاړه باندې ناست. اسې تاسو اندازه ولګوئ څومره یو ښکلی ماحول به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و، صحابه کرام موجود و او داسې یو مجلس به چې دواړو به پکې بلا تکلف او بلا څه خپې غځول دي او ناست دي صحابه کرام حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زه په ګیټ باندې ولاړم، بیا आवाज وشو، ګیټ وټکېده. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته رالم، ګیټ والا نه مې تپوس وکړه چې څوک یې؟ هغه راته وویل چې عثمان یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته رالم، ما ولا اجازت وغوښته. رسول الله مبارک ورته وی اجازت ورته هم ورکا، د جنت زیری ورله هم ورکا او د شهادت زیری ورله هم ورکا. چې زرالم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، زلاړم ګیټ می کولاو کو، عثمان ذی النورین عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په ګیټ باندې ولاړو، ګیټ می ورته کولاو کو، سلام می ورته وکړو، اجازت می چې کوم غوښتل د رسول الله مبارک نه هغه می ورته وکړو او بیا د شهادت زیری ورله هم ما ورکړ. چې کله می د شهادت زیری ورکړ
نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته جمله ویلا چې د شهادت زیره چاته میلاو شي او رسول الله مبارک راته دا وی چې د شهادت زیره ورته ورکا او دا ورته هم وایا چې پتا باندې وګوره تکلیف ډیر زیات راځي، سخت به د باندې ډیر زیات راځي، فتنې او مصیبتونه به د باندې ګوره زیات راځي. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یو جمله ویلا چې کله مو ته دا خبره وکړي چې والله المستعان چې شهادت راته میلاو شي دا خو عظیمه مرتبه ده، الله جل جلاله زمون سره دی کنه، هغه زمون مدد کوي په مصیبتونو کې. او اجازت مو ورکړه راغې د رسول الله مبارک خواته ځای نو په دې کوی کې مخامخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تخفیز وړاندې کې او کې ناسته. دا صحابي وای ما د خپل ذهن مطابق یو فیصله وکړه چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه طرفونو ته ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کې ناسته. د دې د رسول الله مبارک سره د څه تعلق ته چې د مرګ نه بعد به هم دا تعلق قائمي چې کله وفات شو نو دوانه په یو حجره کې درې وانه په یو حجره کې خخت. او عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته مخامخ کې ناسته. د دې نه دا اندازه ولګوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ کله شهید شي د هغه مدفن او د هغه قبر مبارک پر رسول الله مبارک مخ ته مخامخ وي عقب جنت البقیع کې مخامخ رسول الله مبارک روضه مبارک ته مخامخ. دومره اوچته مرتبه لري. او بلکې په روایت کې راځي چې په مجلس کې صحابه کرام تشریف فرما دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې ده، د خپل پنځه راوچتي کړې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دقه ترتیب سره ناشته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې ده دقه سي ناشته. په دې کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اغرانه نوته چې څنګه عثمان رضی الله تعالی عنہ راغه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه پرې خو دا ورانیغ شو، په خپل خپو مبارک باندې چې کوم دینو صادر ور واچاو. عمر رضی الله تعالی عنہ جلاله هغه ته تاسو وکړه د الله رسوله ابو بکر صدیق راغه ته ونه خوځېدې ته نیغ نشوي خپل خپې دې پټې نه کړې زر عالم تعالی چلونه ونه کړ. عثمان رضی الله تعالی عنہ نه وته تر انیغ هم شوي په خپل پندو په خپل خپو مبارک یې صادر هم راواچاو. دا ولي عظیمه جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایله چې زه ولې د هغه سړي نه حیا ونه کم د کم سړي نه چې په اسمان کې فرشته حیا کوي، هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. دومره اوچته مرتبه لري. دا خبره مې د دې پورې کول ورونو دومره اوچته مرتبه لري، خو بیا هم چې په قبر باندې تیریږي نو دومره جاړي چې ګیره مبارکه لمبي. څوک ته تاسو کوي حضرت د جنت تذکرہ کیږي دومره نه جاړي، د جهنم تذکرہ کیږي څومره سخت عذابونه دي دومره نه جاړي، د قبر تذکرہ کیږي نو دومره جاړي چې ګیره مبارکه لمبيږي. دا ولي عثمان رضی الله تعالی عنہ جمله ارشاد فرمایي دا ځکه جاړم چې دا قبر د آخرت د مراحلنا اولنۍ مرحله ده. کچره یو انسان په دې مرحله کې کامیاب شو دا انسان په نور ټول مرحلو کې کامیاب شو. کچره یو انسان په دې مرحله کې ناکام شو دا انسان په نور ټول مرحلو کې ناکام شو. د دقه قبر متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایي چې زه ګوریات ساته د چینجو کورما، زه د لیمانانو کورما، زه د تیرو کورما، زه د یوازیوالي کورما. د ځان سره کدا تیار ختمول غواړي د ایمان رڼا د ځان سره راوړه او د دقه مصیبتونو د ختمېدو لپاره. دا خبره د دې پورې کومه چې الله سبحانه و تعالی د جمعې د ورځې دومره فضیلت بیان کړی دی. که چېرې یو انسان د جمعې په ورځ وفات شو نو الله سبحانه و تعالی د قبر ټول عذابونه د دې انسان نه لرې کوي. مشرانو به د ځان لپاره چې دعا غوښتله نو یا الله ماله د رازه زندګي راکړي، د عزت عفت عافیت زندګي راکړي، او که چېرې مرګ راله راولي ماله مرګ د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې راولي. دا دعاګانې به یې غوښتل. نو د جمعې دا ورځ داسې برکتي ورځ ده، داسې برکتي ورځ ده د جمعې دا ورځ. مونږ ته خو څه نه ښکاري، دلته کې تقریر چې ختمېږي مونږ چې کوم ځای نو راوتلېږو. دومره برکتي ورځ ده. حدیث مبارک کې راځي که چېرې یو انسان
په کور کې په بهترینې طریقې سره اودس وکړي. بهترینې طریقې اودس څه دی؟ مخ پورې ووینځي، خولې ته ښکلې اوبه واچوي 3 کرته هر یو اندام، مسه په بهترین شان سره وکړي د ټول سر، خپې ووینځي، مسواک په اودس کې وکړي او دی بیا جومات ته را روان شي او دی د امام دا خطبه واوري، دا تقریر واوري، په بهترین شان سره دی ناسي، خاموشۍ سره ناسي. الله سبحانه وتعالى په دقیق یو عمل باندې دی انسان ته د 10 ورځو د ثوابونو اجر او ثواب چې کوم دین ورکړي. سورجو د 10 ورځو ثوابونه ولا ورکړي. او په بل روایت کې راځي ته چېرې یو انسان بهترینې طریقې سره اودس وکړي، د جمعې په ورځ باندې دی را روان شي او دی راشي، په یو قدم باندې د دې انسان ګناهونه چې کوم دین یو ګناه معاف کیږي، په یو قدم باندې د دې انسان ثوابونه چې کوم دین سیوا کیږي. بیا دی راشي او حدیث مبارک کې راځي چې څومره وخت په مسجد کې دی ځان له نوافل وکړي که تقریر نه شروع شوی، ځان له سنت وکړي او بیا د خطبه په بهترین شان سره واوري. نو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، واوري دا جمله چې الله سبحانه وتعالى دی انسان ته د یو کال د شپو د تهجد ثواب ورکړي او د ورځې د روزې ثواب ورکړي. د څومره وخت؟ د یو کال. اوس موږ قدر نه پیژندلې د جمعې. یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان د جمعې د مونږ لپاره راځي نو فرشتي په دې گیټ کې ولاړي او دا اوقات د جمعې د په 15 اوقات باندې تقسیم کړي چې کله یو انسان رانه وځي او د مثلا د زوال په 12 بجې باندې یا په باندې 12 بجې باندې زوال وشو، مونږ په نیمه باندې مونږ کو 15 منټه تقسیم کړه. په اولنی 15 منټو کې چې څوک راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د دې انسان دومره اجر او ثواب الله سبحانه وتعالى د ته ورکړي لکه د چې یو اوخ قرباني کړي. یو اوخ مونږ چرګ نشو قرباني کول، چرګ چې کوم دی نو زرشید ته زر زلویم چې چرګ قرباني کا، یا چرګ هم نه قرباني کا. نو یو اوخ ثواب الله سبحانه وتعالى دې انسان لور کړي چې صدقه کړي. بیا په دې 15 منټه کې د جمعه ترش نو الله سبحانه وتعالى دې انسان ته د یو ګډ د ذبح کولو او هغه د تقسیمولو د صدقه کولو ثواب ورکړي. بیا که په دې 15 منټو کې د راشي نو الله سبحانه وتعالى دې انسان ته د یوې چرګې د صدقه کولو ثواب ورکړي. ثواب رو راکمي. او که په دې څلورم ځل راشي نو الله سبحانه وتعالى دې انسان ته د یوې انډې د صدقه کولو ثواب ورکړي. او که په دې 5م ټیم کې راشي چې امام کله خطبه شروع شي نو دا فرشتي خپل رجستر بند کی او راشي د امام په خطبه کې شامل شي، دې سړي ته د دقه گیټ چې کوم اجرونه او ثوابونه دی هغه نه میراځي. ماشي سم خیال له وختي راتک پکار دی او کنه دی پکار. تاسو احد دا وکي چې د نن بعد کله دلته کې راځي نو وختي راځي، دغه لږ وختي ني تاسو چې کوم دی نو راشي، بلکې یو حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت ته حدیث مبارک ته یو ساعت ته چې کله د انسان دعا د دقیق وخت سره موافق شي برابر شي داغه کې لاس اوچت کړي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا دعا اچرم الله سبحانه وتعالى نه رد کړي، دا قبلي. هغه وخت کوم وخت دا څه پته شته؟ ډیر اقوال دي پکې. یو قول پکې دا دی چې هغه وخت چې کله دا امام صاحب خطبه ته ودرېږي د منځ د ختمېدو پورې چې څومره ټیم دی د دې په منځ کې دقه چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالى دغه وخت مقرر کړی دی په دې کې دعا قبلې. او په روایت کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ منقول دی هغه کې دا دی چې د مازیګر د منځ نه واخله تر ماښام د منځ پورې د جمعې په ورځ کوم وخت الله سبحانه وتعالى په دې وخت کې دعا وغوړي الله سبحانه وتعالى هغه قبلې. دا یو کار. دیم خبره ده چې د جمعې په ورځ باندې صدقه کول، لکه 10 روپۍ چاله ورکول، په دې باندې الله اجر ورکوي. د جمعې په ورځ عطر لګول دا بهترین ځان باندې خرچه ده. عطر د جمعې په ورځ باندې صفا کپړې اچول کړي چا نه ویني، خپلې کپړې بهترین شان سره اودس کول، راتګ جمعه ته مسواک استعمالول د جمعې په ورځ باندې، دقه سي د جمعې په ورځ باندې
د درود شریف اهتمام کول. یو حدیث مبارک کې راځي، اخري حدیث ویم بیا ختمو. یو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د جمعې دا ورځ ډیره برکتي ورځ ده، لہذا تاسو فاکثروا علی صلاتي، نو تاسو په ما باندې په دې کې درود شریف وایي، او چا چې په ما باندې په دې کې درود شریف وي د قیامت په ورځ به د دې سړي ز شفاعت کوم. څومره لویه خبره زموږ څه نور هېڅ نه وي، او رسول الله مبارک هم د قیامت په ورځ هسې بې صفاس کي او بومځي چې ځئ دا زما امتي دی زه ورځه جنت ته. څومره د خوش قسمتۍ خبره ده. د دې خبرو به اهتمام کوو انشاءالله، که نه څوک به اهتمام کوي انشاءالله تعالی. د دې سره یو خبره عرض کومه، څنګه چې مخکې مونږ اجتماع کې خبره کړې وه، زمونږ روحاني اجتماع وه چې د دې میاشت په اخره کې به مونږ مجلس ذکر کړو. نو هغه میاشت اخره دا سبانۍ ورځ چې کومه ده نو هغه د مجلس ذکر ده. سبا ماښام د مونږ نه بعد به انشاءالله بره په مدرسه کې مجلس ذکر ستاسو د ټولو په خدمت کې دغه عرض دی. د ماښام د مونږ نه بعد به شروع کېږي، مختصر وخت مجلس ذکر به وي، نو په هغې کې چې کوم دی نو شرکت وکړئ، نورو ملګرو ته هم چې کوم دی نو اطلاع ورکړئ. نو څوک به دي چې انشاءالله چې شرکت وکړي. لاس اوچت کړئ، دا اراده ده. ګوره تبلیغي حضرات څه وایي، دا لاس اوچتول په دې باندې الله جل جلاله نیکي ورکوي چې دا مو اوچت کړئ، الله به توفیق درکوي. د الله سره وعده وکړه، الله جل جلاله هم دغه مجلس له رارسوي. نور هم چې کوم دی نو کوشش وکړئ ملګري راولئ. که څوک شپې له راځي نو شپې لرې هم راشي، که څوک ورځې له راځي ټیم له راځي ټیم له دې راشي. الله سبحانه وتعالی د ستاسو عمر کې ستاسو عمل کې خیر او برکت پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.